پیغمبر سلام دی ورکه زراغ وی زمي پلار یو چاته ورکړی یم په زور او دماغ سړی خوښ نه ده. نبی علیہ السلام نکاح فسخ علما ناس دي شيوخ په دې کې ول اختلاف ده چې دا نکاح منعقده ده کنه. د څلور مذاهب اختلاف ده. احناف او موالک یو طرف ته دي، حنابلو شواب د نکاح بخینه ده منعقده. دې کې د علماو اختلاف ده نن نکاح به جبر دا کنه دا عادت الحمدلله لا ورڅ چې په بدوی کې به ورکولي. اوس هم لاسته کله چې فتح نوې راغله مانه چای و استفتاء وکړه، یو سپی راجیک سوی دی سړي غوږې خوړله، نو هغه سړي سپي ونه باندې دعوا کړې. اوس ښځه په بدو کې ورکوي. دا اوس د امارت د راتګ نه وروسته او ولایت هم راته معلوم ده، ولسوالۍ هم راته معلومه ده، سپي د چا غوږ خوړلی ښځه په بدي کې ورکوي. دا اسلام وایي که افغانان وایي؟ دا د جاهلیت ټولنه ده، د اسلام نه ده عملي سوی. دلته د کفر او د جاهلیت قوانین لا اوس هم په مسلمانانو کې شته. مسلمان لا تر اوسه هم اسلام ته غاړه نه ده کېښودلې، انقیاد یې نه ده کړی. د اسلام دین چې کوم حکمونه ورکړي نن چې ښځه موږ ودو ته به ډېر غیرتي وي که رسول الله صلی الله علیه وسلم. رسول الله صلی الله علیه وسلم عادت ده مصنف د عبدالرزاق کې باب کړي. نبی علیه السلام چې فاطمه رضی الله عنها ودوله هلته د رسول الله عادت ده کومه لور به یې چې ورکوله کوټه کې به یې کېنوله پرده به وه. نبی علیه السلام به ورته ویلې پلانکی راغلی تا غواړي ورکړي کوم پې نه، نو که به یې خوښه وه بیا به یې سکوت مختار کړه، که خوښه یې نه وه پرده به وه، دا پرده به یې داسې وښوروله، داسې به یې ښوروله. نو ولې ته ډېر غیرتي یې که رسول الله؟ ولې دا کې هغه نن موجود ده چې تا د خپلې لور د زواج حق د دې نه بالکلي اخیستلی، د ژوند مسله د ټول ژوند تېرېدل، بیا بله ورځ ته مشکلات هم پیدا وي. ولې ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ډېر غیرتي وي چې هغې به د فاطمې رضی الله عنها خطبه وسوله، کوټې ته به ورغی علي رضی الله عنه وغوښتي یې ورته په نکاح دې کړم که نه، هغه که خوښه به یې وه سکوت به یې مختار کړه، که خوښه به یې نه وه پرده به یې وښوروه، رسول الله به پوه شي. نو زه نه پوهېږم چې موږ ولې اسلام ته غاړه نه کړو، ولې موږ په اسلام خو مشکل دا ده چې علم نه وو. دی اوس ګوره انشاءالله الله عز وجل به دا دیموکراسي نه ده، یو چا ته خپل حق ورکول دا دیموکراسي نه ده، دا د ازادي نه ده. خپل حق ورکړه هغومره اندازه چې اسلام ورکړي. خو اسلام د حق ورکړي په زور یې بس یو شل ته ورکړه، ګوټ ته یې ورکړه، 15 لکه روپۍ واخله سپین ږیري ته یې ورکړه، هغه سپین ږیری په لار نه شي تللی. نو ولې ظلم کوې پلاره؟ تاسو ته نه دي معلوم دلته مجلس کې ناستو خلکو لږ فکر وکړئ څومره انسانان پېژنئ چې خپلې لورګانې د پیسو په مقابل کې چا ته ورکړي. ایو ظلم، الله دې موږ د ظلم نه وساتي. او میراث خو مې مخکې درته ویلي اسلام موږ ویلې پلانکي دین میراث نه ورکوو، پلانکي اسلام قرآن آیات ده، موږ اوس کوم میراث ورکوو. زه فکر نه کوم چې دلته یو سړی داسې پیدا شي چې وایي چې ما مې خور ته میراث ورکړو ډېر دي، فکر نه کوم. دومره ډېره غټه ټولنه کې ما ته ډېر معلومات شته. دا اوس په یو لوی علمي خاندان کې یوه مور ژوندی د حق غواړي، 2 کاله کېږي چې تنای په امارات کې دا فیصله ګرځي را ګرځي، خور هم ژوندی ده، ورونه مړه دي، حق نه ورکوي، ګرځي را ګرځي، حق غواړم حق